أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د تحریف کوونکو لږ تفصیل بیانوي. هغه خلق چې په تورات او په انجیل کې به تحریف کاو، هغه به بدلاو را بدلاو. څه آیاتونه ولیکل د تورات پاڼو کې به څه ولیکل او بیا به د هغې سره خپلې څه خبرې یوځای کړي، خپلې د دروغو د منګړتو قصې هغه به ورسره یوځای کړي او بیا به خلکو ته پیش کو چې دا تورات دی، یا به خلکو ته پیش کو د انجیل دی. لکه نن سبا دور کې هغه د غلطو قصو کتابونه او دغه شندکی غلط خبرې راغستی او هغه لرنګ ورکړی د احادیثو، نو دغه شندکی خبرې بدیو کولی یهودو او بیا به په تورات کې هغه شامل کړلې د ځانه. نو الله تبارک وتعالی د دغه تحریف کوونکو د هغې لږ تفصیل بیانوي. نو الله وایي فویل پس تباهي ده للذین د هغه خلکو دپاره. ویل یا معنی دا ده چې تباهي ده، بربادي ده، او بله دا ده چې ویل په جهنم کې د یو کندې نوم هم دی. نو فویل د ویل کنده ده للذین د هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب. او داسې معنم دا چې فویل پس تباهي ده للذین د هغه خلکو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأیدیهم فخپلو لاسونو باندې، ثم یقولون بیا دې وایي هذا من عند الله چې دا د طرفه د الله تعالی نه دی، د الله د طرف نه راغلی. په خپلو لاسونو باندې ولیکي او بیا وایي دا د الله له طرفه دی، الله ته نسبت کوي. د دې وجه نه سخت وعید راغلی د هغه چا دپاره چې انسان یو خبره د ځانه جوړه کي او بیا د هغې نسبت الله تبارک وتعالی ته کوي یا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته کوي. لکه دې آیات نه دا معلومه شوه چې الله رب العالمین خیری کړلی چې تباهي ده او بربادي د هغه چا لره چې په خپلو لاسونو څه ولیکي، د ځان یې جوړ کړي او بیا وایي دا د الله خبره ده، دا قرآن کې راغلی دي او یا وایي دا حدیث کې راغلی دي. دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دي چې چا به ما دروغ وتړل، ما یو خبره نه ده کړې او دی ما ته نسبت کوي دروغجن دی، نو دا انسان د ځان له په جهنم کې کنده خوښه کي. نو الله وایي دا کار یې ولې کاو چې په خپلو لاسونو باندې یو خبره ولیکله او الله ته نسبت کوي. دا ولې؟ دا د دنیا د لالچ د وجې نه. لیشترو دې دپاره چې واخلي دیو بیهی فدې باندې ثمنن قلیلا قیمت لږه، ثمنن قیمت، قلیلا لږه. فویل فاستباهدا لهم د دیو دپاره، فویل لهم فاستباهدا د دیو دپاره مما د هغه څه په وجه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم د دیو لاسونو، وویل او تباهدا لهم د دیو دپاره مما د هغه څه په وجه یکسبون چې دیوی کوي، دیو چې کم څه کوي نو د هغې د په وجه باندې دیو له تباهي ده. وقالو لن تمسنا النار، دا اوس څلورمه ډله الله رب العالمین بیانوي المخصصون لانفسهم بالجنه چې ځان له جنت خاص کوي او بس وایي موږ جنتیانو. قرآن کریم کې نورو آیاتونو کې را به شي چې دیو یهودیانو به ویل لن یدخل الجنة الا من کان هودا، جنت ته به هغه څوک ځي چې څوک یهودي، چې یهودیت کې څوک نه و نو دی جنت ته نشي تللی. نصرانیانو عیسایانو به وی چې څوک په عیسایت کې نه په نصرانیت کې نه نو دی جنت ته نشي تللی. نو هر یو ډلې به خپل ځان ته جنت نسبت کاو. وقالو او وای دیو لن تمسنا النار، هیڅ کله به ونه رسیږي مونږ ته اور الا ایاما معدوده، مگر سوا د یو څو ورځو نه، الا ایاما سوا د یو څو ورځو نه، معدوده شمارلی شوي، یو څو ورځې شمارلی شوي، په دې کې به راته عذاب میلاویږي او بیا به جنت ته ځو. موږ جنتیان یو، همیشه به جهنم کې موږ نشو پاتې کېدی.
او دا څو ورځې د شمیر دیو دا هغه څلوېښت ورځې یادولې چونکې زمونږ نیکونو د موسی علیه السلام په دور کې دیو د سخي بندګي کړې وه څلوېښت ورځې چې موسی علیه السلام کوی تور ته تللی تورات او الله تبارک وتعالی ورله ورکاو او زمونږ نیکونه هغې دلته د سخي بندګي کړې وه څلوېښت ورځې نو د حقې سزا به صرف موږ ته میلاویږي څلوېښت ورځې او بیا به د هغې نه راوځو او جنتیان یو نوره سزا زموږ په جهنم کې نشته نو ځان له جنت خاص کوي بس دا یو څو ورځې کار قسمه ګناه وکړو خو دا څو ورځې دا څلوېښت ورځې به په جهنم کې موږ صرف یو واجبه خبره دا وه چې دوی ویل که چا د سخي بندګي کړله او که نه ده کړې خو چونکې نیکونو یې کړله نو سزا به هر یو کس ته هر بني اسرائیلي ته او هر یهودي ته به دا میلاویږي نو الله وایي قل ووایه ورته پیغمبره اتخذتم آیا تاسو اخیستې ده عند الله د الله تعالی نه عهدا څه وعده فلن یخلف الله پس هیڅکله به خلاف ونه کړي الله تعالی عهده د خپلې وعدې ام تقولون بلکې تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما هغه دروغ لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ تاسو په الله هغه دروغ وایئ چې تاسو پې خپله هم نه پوهیږئ یعنې تاسو د الله سره وعده کړله نو که حقیقت کې م الله سره وعده کړي نو الله خو د وعدې خلاف نه کوي خو نه حقیقت دا نه دی بلکې حقیقت دا دی چې تاسو په الله باندې هغه څه وایئ هغه دروغ وایئ چې تاسو په خپله هم په هغې نه پوهیږئ بلا من کسبه اوس تخویب دی الله یره ذکر کوي دغه خلکو له الله وایي بلا ولنا من کسبه من چا چې کسبه وکړه سیئتن څه ګناه واحاطت به او راګیر کړی وي د لره خطویعته ګناهونو د ده ګوره غټه ګناه یې وکړله او وړو ګناهونو راګیر کړی دی یا ګناهونه یې وکړه او شرک هم راګیر کړی دی په اولئک نو دغه خلق اصحاب النار اور والدی جهنمیان دی هم فیها خالدون دیو به په دې کې همیشه والذین آمنوا والزیر مسلمانانو ته او چې کم خلق د دغه عقیدې او د دغه نظریې خلاف دي د یهودیت خلاف دي د نصرانیت خلاف دي د شرک خلاف دي هغې له زیری والذین او هغه خلق آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي نیک عمل دپاره شرط دا دی چې د نبی علیه السلام په طریقه یي اولئک نو دغه خلق اصحاب الجنت جنت والدي هم فیها خالدون دیو با په دې جنت کې همیشه یي د آیتونو ترجمه دوباره واورئ الله وایي فویل پس تباهي ده للذین د هغه خلکو دپاره یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا دې ووایي هذا من عند الله چې دا د طرفه د الله تعالی نه دی لیشترو دې دپاره چې واخلي به په دې باندې ثمنا قلیلا قیمت لږ فویل پس تباهي ده قیمت لږ مطلب دا نه دی چې ډېر به پې اخلي مطلب دا دی چې لږ اخیستل ګناه نو ډېر خو په طریقه اوله باندې ګناه ده او بل مطلب دا دی چې دا ټوله دنیا هم که څوک چاله ورکړي نو دا لږه ده دې ته الله لږه ویله بس دا د الله په نسبت باندې هېڅ شی نه دی فویل پس تباهي ده لهم د دیو دپاره مما د هغه څه په وجه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم د دیو لاسونو وویل لهم او تباهي ده د دیو دپاره مما د هغه څه په وجه یکسبون چې دوی کوي وقالو او وای دیو لن تمسنا النارو هیڅ کله به ونه رسیږي مونږ ته اور الا ایاما معدوده مگر سوا د یو څو ورځو شمارلی شونه قل وایه پیغمبره اتخذتم عند الله آیا تاسو اخیستې ده د الله تعالی نه عهدا څه وعده فلن یخلف الله هیڅ چرې خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپلې وعدې نه ام تقولون بلکې تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې
ما لا تعلمون هغه دروغ چې تاسو پې نه پوهیږئ بلا ولنه من کسب سیئتا چا چې کړي څه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړی د لره نورو ګناهونو د فاولئک نو دغه خلک اصحاب النار اور ولدي هم فیها خالدون دیو با په دې اور کې همیشه والذین او هغه خلق آمنو چې ایمان یې راوړل دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک اولئک نو دغه خلق اصحاب الجنت جنتیان دي هم فیها خالدون دیو با په دې جنت کې همیشه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك